نن په ټوله صوبه کې د پولیسو محکمې لخوا ترهګرۍ په ضد جنګ کې وژل شوي پولیس عسکرو د هغوی کورنو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې شوي. د صوبې په یو شمېر ضلعو کې دغه غونډې راجوړې کړې شوې وې. د چارسدې د پولیسو مشر په دفتر کې هم د شهیدانو کورنۍ رابللې شوې وې او هغوی ته ډالۍ هم ورکړې شوې. په دغه مهال د شهیدانو پلاران، بچي او وروڼه راغلي وو او ویې ویل چې د خپلې خاورې تحفظ به په دوی اوس فرض دی او دغه تحفظ به د دوی را روان نسلونه کوي. د شهید رحیم باچا رور رحمدل وایي چې په خپلو شهیدانو ویاړ کوو او را روان نسل یې هم قربانۍ ته چمتو دی. خدا دې چې د غم وخت و موږ صبر او تحمل نه لکه په هغه وخت کې هغه واغستو رالولو هغه مخمو کتله د غم وکړو د میت هم چې کوم هغه وصول کړو دې ځای نه او دلته بیا جنازه وشول ته 9 بجې زموږ جنازه بیا هلته انشاءالله زموږ چې کوم آینده د نسل را روان دي کم د رحم باچا بچی دي زمنګ بچی دي زمنګ دا به کوشش او دا به دغه چې په دې زمکه باندې خپل سونه قربانیان زمنګ نه کې دي شي هغه مونږ وکړو او د دې زمکه حفاظت وکړو جیدا زمنګ د لپاره ډیر د فخر خبره راشي مونږ لکه زمنګ د بچی په دې کې شهیدان شوی دي د رونم په دې کې شهیدان شوی دي او مونږ په دې فخر کوو او اندر لپاره هم دا زمنګ کوشش چې د دې زمکه مونږ حفاظت وکړو په دې خپل بچی قربان. دا په داسې حال کې د چې اوس هم د ترهګرۍ په جنګ کې یو شمېر عسکر وژل کیږي خو د چارسدې د پولیسو مشر ډي پي وارب خان وایي چې دوی ورته تیار دي او پولیس د وسایلو په لړ کې برابر دي. ښاغلي وایي چې د پولیسو په ضد د ترهګرۍ څومره هم پیښې شوي دي نو دوی مجرمان خپل انجام ته رسولي دي. بالکل زه خبره ته چارسدې خبرو کوم چې زموږ ته څومره د دهشتګردۍ واقعیت شوي دي هغه ټول موږ ټریس کړي دي. هغه کې زیاتره ملزمان مجرمان چې کوم دي هغه خپل کیفر کردار ته رسیدلي دي. یو یا دوه کیسونه داسې دي چې هغه فلحال انډر انویسټیګیشن دي او هغه کې زموږ چې کوم ګروپس دي کوم دغه دي هغه ته موږ رسیدلی یو. نن سبا زموږ محکمه پولیس ډیر زیات خو ویل اکوپډ دی. موږ سره هم هر قسمه اصله چې کوم دغه سره شته. موږ سره نایټ ویژن کیمرې شته، موږ سره نایټ ویژن سکوبا ډیوایسز شته کوم چې په تیاره کې ډیر لری پورې کس کته شي او هغه کې دا پہچان هم کولی شي چې هغه سره اصله شته یا هغه غیر مسلح دي. او دا خبره هم ټیک ده چې کوم دهشتګرد دي کوم انټي سټیټ الیمنټس دي هغه سره هم هر قسمه جدید اصله شته. هغه کې بیا ډیر زیات عوامل درکار دي. هغه تاسو هم پته ده کوم امریکن فورسز د افغانستان د انخلا کړي دا غي چې کوم اصله پرېخه ده نو هغه هم د دې قسم دهشتګردو لاس ته ورغلي ده. په بهرحال موږ هر لحاظ سره ان شاء الله دې وخت کې د دې مقابله کولو لپاره تیار یو او ویل اکوپډ یو. د چارسدې د پولیسو د شمیرو تر مخه په تیرو 43 کلونو کې 100 نه زیات پولیسو ځوانانو خپل ژوندونه ورکړي دي او حوصلې لکه دغر لوړې دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز چارسده نن پټو